बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्राम खातून को ज़ैनब زیدہ پروگرام اصلاح سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. زموږ مهمان بیا مولانا فیصل حقانی صاحب دی. حقانی صاحب السلام علیکم. مولانا صاحب نن هم ستاسو دپاره یو نوې موضوع راوړې ده چې په دې 14 فروری باندې چې په ټوله دنیا کې مناویږي او هغوی ورته ډېر پروټوکول هم ورکېږي او نشر هم کېږي چې هغې ته مونږ چې دی نو ویلنټاین ډے وایي. نو زه خو دا لفظ اورم خو په دې ویلنټاین ډے باندې پوهېږم نه چې دا څه شی دی. مطلب د ستاسو دا دی چې دا ویلنټاین چې دی نو دا یو نوم او دا رس چې دی نو بیا د هغې د عیسی علیه السلام مبارک نه 300 کاله بعد فروریس غالبا د روم باچا و او هغه وایي چې لکه 15 فروری باندې به زه یو تهوار منوم. فبروري داسې څه یو بوټ و د هغه نوم و د جنوري فروری او داسې څه تهوار به راولو په 15 فروری باندې 15 فروری او هغه بوت پرست او هغه وایي چې د روم د امپایر به ورپسې واکړم نو په دغه تهوار کې به هغه قراندازي کوله او هغې کې به د هلکانو د نکاح ملاپ کېدو یو کال پورې به بیا هغه یو بل سره چې کوم دی نو نکاح دغه شان ته ملاپېدل راملاپېدل. بیا ویلنټاین ته پته ولګېده دا یو کلک عیسایي پادري و عیسی علیه السلام کلک پیغمبر ده ورته وایي چې بهی دا شی خو ښه نه دی خلکو ته یې وویل ده خلکو پرې نکاحونه شروع کړل. بیا فروریس ولګېد هغه په ورځ دپاره برتي کول شروع کړه. خلک ډېر کم راغلل. هغوی دا ویل نه کړه اوس ورته وایي چې یا څه کسانو ورته وایي چې دغه شان دی سړي ویلنټاین او پادري او هغه خلکو یې نکاحونه شروع کړي او د خپلو د بچو خلک وګوري کور چې هغوی نه نیسم د دې راوغوښته وه دی باقاعده بای فورس ورته وایي چې بهی دا شی به نه کوي نکاحونه به نه کوي او دغه شان دی دا علامه به جاري دغه شان ده ورته وایي چې صحیح ده خو دی چې نن د بیا خپل شی شروع کړو هغه بیا دی نظربند ورکوي او زندان ته یې ورکړ او ډېر سم دم سړی و ډېر سم سړي په مخکې هغه که دی تور و که سپین وي نور پکې بلکل دی چې بند کړی و نو جول یې د هغه لور و فروریس او هغه راغلی و چې خلک چکر و چې ویې کتل هلته کې ویلنټاین صاحب ولید بس هغه په هغه باندې مینه شوه بس روز نه هغه راتله او دله یې سور ګل راغله نور هغې څه اظهار ما پې ضمیر نه وکړه خو بس دښته د هغې هغه دغه و چې بهی دا یو سور ګل دی او دا چې کوم ده ملاقات له راتله او صرف چې دی نو سورګلې ورته ورکړه بس روغ عربي دا یو سورګل ورکړو زبردست دا د هغې هغه اظهار مقصد صحیح و چې سمالې فروریس ته پته ولګېده چې بهی زما نن شو دغه مرض کې اخته شوه نو هغه بنده کړه خو ده ته یې وایي چې بهی زه به تا په 14 فروری دغه کوم وجنم باندې په 14 فروری باندې وجنم هغې ته بیا دې یو خط لیکلی دی په 14 فروری باندې بیا دا شي بس غیب شه او ووجلی شه هغه خط هغه بیا دې وکتې د دې بیا ځان ووژل د 300 نه بعد 900 کاله پس چې 3 سره 9 جمع کړي 1200 صدي کې بیا غالبا چې یهودیان وایي چې یاره لکه موږ ډېرې پیسې ګټو په هیپي نیو اییر باندې په کرسمس باندې یاره داسې یو شی پکار دی چې هغې کې موږ ډېرې پیسې نو هغې د ویلنټاین دا ویلنټاین یې راوچت کړو وایي دې له ډېر دغه ورکړو د بده مرغه د 2012 نه غالبا چې پاکستان کې هم دی ډېر زیات چې کوم دی مخکې نیولی دی او خلک یې وویل باندې دا سیزري میزونه او دا کیسې کتارې او دا ټولې خبرې اترې نو یهودیان خو چونکې کاروباریان دي کاروباري باید خلک دي په دې مولانا صاحب څنګه چې تاسو هغه هسټري وایي
ویلنټاین چې دی نو هغه یو پادري و بیا چې دی نو هغه جیل ته ور واچېد او د هغه لور پرې میینه شوه او هغه چې دی نو دې پانسي کې او دا چې دی نو دې خپله زهر وخوړل یا هر څه وکړل ځان سره بیا یهودیانو دا یو سازش وکړو چې یاره دغه چې دی نو دغه اکټیویټي چې دی نو دی کېش کړي د خپلو پیسو دپاره مونږ ګورو په سوشل میډیا باندې ډېر کوریج ورته میلاوېږي ډېر زیات بلکې بعضې ملکونو خو چې دی نو د هغې دپاره آفیشلي دا شی شروع کړی دی اوس مولانا صاحب مونږ په یو اسلامي معاشره کې پاتې کېږو زموږ خپل اقدار دی زموږ خپل کلچر دی ثقافت دی که دا شانتې دې ته دا 14 فروری د محبت د اظهار ورځ ورته ویلی شي غالبا اوس په دې ورځو د دې څیز د دې دومره زیات سوشل میډیا باندې د دې وایرل کېدل او خپرېدل زموږ په خپل ثقافت او په دې اقدارو باندې څه اثر لري زه به دا خبره وکړم چې یو نجلۍ بالغه شوه یا هلک بالغ شو اسلامي طریقه باندې هغه اظهار واقع ضمیر نجلۍ ته وکړو یا مور پلار ته وکړو یا ورغه سړي ته چې بهی ستا پلور ضمیر صحیح نو دا څه بده خبره نه ده پښتو د دې چې دی ورسره نکاح کوي شریعت مطابق داسې نه شي ساتلی نو کاکه دی په دې 14 فروری باندې دی ښي چې دی کوم خو لکه داسې غیر ضروري سیټونه یا داسې نه او یا دا جنۍ ډېر ځان سنبال کړي په چا مینه شي هغه هغې ته اختیار حاصل کړي نو دا یو څه بده خبره نه ده خو دې له دغه یو ورکولو او دغه شی هایلایټ کولو اسلام خو د محبت او د مینې درس په هر ټایم ورکوي په هغې کې د وخت یا د نور څه څیز پابندي خو نشته خو مولانا صاحب د شریعت د حدودو ده اوس چې څنګه مونږ چې دی نو اورو وینو چې څوک په پارک کې میلاوېږي څوک چې دی نو په بل ځای میلاوېږي یا په بل ځای کې میلاوېږي نو دا چې دی نو اسلامي اقدار کې د دې سره ځای شته تاسو ته ووایي که نه چې ته اظهار باندې ضمیر لکه مدینه چې ته وګورې خو داسې نه چې مستقل ورته وګورې هغې سره ټایم ویسټ کول دا حرام دي نو شرعي طریقې سره هغې ته ته خطبه ورته قرآن شریف پرې کې ذکر کړی دی چې من خدمت النساء دا د نکاح پیغام اورلی وشي سبا خبره نه ده زه وایم چې که دغه نظر یې خط کړم ښه وي نه من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم چې کوم سره مشابهت اختیار دی د هغې نه دی د دې وجه باندې عیسیانو سره پیغمبر علیه السلام ښه هغه مشابهت وکړه دا خو بیا د هغې تهوار ورته کوي ونه کړی شي نو معاشره کوم طرف ته وورشي د دې کې خو به یو دا خبره وشي چې لکه څنګه پلوریس زنا هم بوله هغه چې موږ هم پروګرام کوو نکاح به زنا بولي نکاح به وخوري دویم دا چې غیر ضرور خرچې غیر ضرور پیسې د څیزونو ضیاع د وخت ضیاع غیر څیزونه ډته راتلل دا ټول څیزونه به راشي او اسلامي څیزونه به وخوري راتلونکی نسل باقاعده په دې ډول یو ډېره لویه درجه ورکړي ډیره مننه د مولانا صاحب د ټایم راکولو څنګه چې تاسو واورېدل د مولانا صاحب خبرې مو اورېدې د ویلنټاین ډے حوالې سره چې ویلنټاین ډے د یهودو او د نصاراو مشترکه یو کوشش دی او هغې ته پبلیسټي نن سبا ډېره زیاته صرف د دې دپاره میلاویږي چې د مسلمان قوم ینګ جنریشن چې دی نو هغه تباهۍ طرف ته زنا طرف ته او غلط سوچ طرف ته چې دی نو مایل کړي نو زمونږ مشرانو ته که هغه د کور مشران دي که هغه د وطن مشران دي نو هغوی ته زمونږ د زړه د کومې نه یو زاری ده ورته یو ریکویسټ دی ورته یو درخواست دی ورته چې خدای دپاره د دې مخنیوی وکړي د خپل اولاد د خپل راتلونکي کل اساسې دا ذهن اسلام طرف ته چې دی نو بوځئ راغبې کوي او د یهودو د نصاراو چې هغه په مختلفو طریقو باندې مختلف سازشونه دي هغې طرف ته مایل نشي